أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض. دا سورت اختتام دا په توحید د الله باندې کی او پر رسالت د پیغمبر علیہ السلام او نور انبیاء. لله خاص د الله لپاره دي ما فی السماوات هغه مخلوقات چې په اسمانونو کې دي او ما فی الارض هغه چې په ځمکه کې دي. وان تبدو او که چېرې تاسو ښکارا کوئ ما فی انفسکم هغه چې ستاسو په زړونو کې دي او تخفو یا پټ ساتئ یحاسبکم نو حساب بکی تاسو سره به پای باندې الله جل جلاله فیغفر لمن یشاء بخانه کوي الله جل جلاله هغه چاته یشاء چې خوښ شي ويعذب من یشاء عذاب اور کوي هغه چاته چې خوښ شي. نو دغه عذاب دنیا کې مر کولی شي آخرت کې مر کولی شي. والله على كل شيء قدير الله پاره اوس باندې قدرت لرونکی دی. آمن الرسول ایمان راوړی دی پیغمبر علیه السلام او مفسرین معنا د امانه په دعا سره هم کوي. دعوت ورکړی دی پیغمبر علیه السلام بما په هغه کتاب سره په هغه وحی سره انزل الیه چې نازل شوی دی هغه ته من ربی د جانب د رب داغه نه والمؤمنون او ایمان والا هغه په دې باندې ایمان لري. کل امر بالله هر یو ایمان راوړل دی په الله باندې که پیغمبر علیه السلام دی او که نور پیغمبران دي او که ایمان والے دي دې ټول ایمان راوړل بچاوه دي په الله تعالی باندې او ملائکه دي په ملائکه د الله تعالی او کتب په کتابونو د الله تعالی او رسول په پیغمبرانو د الله تعالی. نو هر یو پیغمبر په ټولو انبیاء ایمان لري او مؤمنان ټول په ټولو پیغمبرانو ایمان لري. لا نفرق بین احد منګه جدای نه راولو پمیان د یو د دی کې من الرسول د پیغمبرانو د الله تعالی نه چې بعض عمر او بعض نه منو دا څنګه کو لکه څنګه يهود وکول او څنګه نصارا وکول. لا مسلمانان دا څنګه هغه ټول پیغمبران حق مني خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ټولو کې افضل. وقالو سمعنا او وایدي چې موږ واورید واطعنا او موږ خبره ومنله من حکم واورید دا الله احکام واورید او خبره مو ومنله. غفرانک ربنا یعنی موږ غواړو بخانه ستانه ای زمونږ ربا و الیک المصیر او ستا طرف ته واپس کېدل دي. لا یکلف الله نفسا تکلیف کې نه چي الله تعالی نفسا یو انسان الا وسعها مگر په اندازه د طاقت دغه لها ما کسبت دغه نفس ته پاره دغه انسان ته پاره ما هغه عمل چې کسبت چې د کړې وعليها او په د باندې به وبالي مکتسبت هغه عمل چې د نفس کړی دی. ربنا لا تؤاخذنا اے رب زمونږه نو منی سی مونږ لرا ان نسینا کچری مونږه ییر کو یعنی کوم یو عمل پریدو او اخطانا یا مونږه خطا شو غلط شو نو خدای مونږ ته پای باندې منی سی. ربنا اے رب زمونږه ولا تحمل علينا او مبارک وی په مونږ باندې اسرن یو بوج یعنی ګران عمل ګران حکم کما حملته لکه څنګه کتاب بار کړو دغه عمل على الذين پاکستان باندې من قبلنا چې مخکې زمونږ نو لکه يهوديان او نصارا. نو اوس بای باندې چې کوم اعمال الله لازم کړو به کول نه دا راځي د ګستاخۍ د وجه. ربنا یا رب زمونږه ولا تحملنا او موج توي په مونږ باندې ما هغه بوج لا طاقت لنا چې نشته طاقت زمونږ لپاره به پای باندې. واعف عنا درگذر او کې زمونږه معافي وکې مونږ واغفر لنا بخانه وکې مونږ ته د ګناہوں زمونږه ورحمنا او رحم وکې په مونږ باندې انت مولانا او تی مولا او کارساز زمونږه فانصرنا نو امدادو کی زمونږه علی القوم الکافرین فقوم د کافرانو باندې